جان خپل نفلي منزل ورګا نیم په روډ باندې ستا او کله بیا نه جرأت کو دو سلام غیور پولیس فورس کی عظمت کو دو سلام ये कौम के मेहमान है ये पहरेदार भी गाते हैं दुश्मनों के लिए जी د سوات نیوز مینوالو زه سهیل باچا دا وختي د سوات ګیټ وې د لانډاکي چیک پوسټ نه ستاسو مخاطب یم دا وختي د اختر لا اولنۍ ورځ ده او زمونږ د میډیا ټیم چې دی هغه دا ورځ د پولیس سره مناوي او پولیس چې دی د عام پبلک سره چې دی د هغوی د پلاو بهبود د هغوی د حفاظت لپاره موجود دی دا وخت زموږ سره سرکل ډي اس پي سید زمان شاه خان موجود دی د هغه نه پوښتنه کوو سر السلام علیکم اختر یو مبارک وعلیکم السلام ډېرې مهرباني ستاسو دې مبارک شي دا راته ووایه سر چې د اختر لا اولنۍ ورځ د خپلو بچو نه لرې د سوات لا اولنۍ ګیټ وې لانډاکي چیک پوسټ باندې اختر مناوی څنګه محسوس کوئ د خلکو سره ملاوېدل د امن و امان صورتحال ټینګ ساتل څه نظر لرئ په دې حواله بسم الله الرحمن الرحیم سهیل باچا ستاسو ډېره زیاته مهرباني چې تاسو په دې مصروفه ورځ باندې خپل وخت هغه کو او زموږ سره چې کوم دی په دې پروګرام کې شریک شوئ چونکې سوات یو ښه وادي ده او دا په ټول پاکستان کې یو مشهور د ښایست په اعتبار سره او د سیاحو د راتلو په اعتبار سره مشهور ځای دی نو کچ اختر کوم ډېر ځای تر شو اوس هم ډېر ځای تر شو مخکې هغې نه موږ یو پلانینګ جوړ کړی اوس بیا موږ دې دپاره یو پلانینګ کړی دی خپلې چوټۍ منسوخ کړي دي موږ چې ټورسټ راشي په زیات تعداد کې راشي هغوی ته امن میلاو شي خپل چکر ولګوي هغوی ګایډ هم شي او د هغې استقبال هم وشي او هغې سره چې کوم دی نو داسې چېرته څه داسې مس انډرسټینډینګ ونه شي نو هغې چې کله راځي نو باقاعده هغې موږ ګایډ کوم دلته افیکټ ایکسپرټس چې دي هغې متعلق هم ګایډ کوو او مثلا دلته د هغې سره د اوبو او د کولډ ډرنکس موږ پروګرام لرو نو الحمدلله دې ټیمه پورې پروګرام ډېر ښه روان دی دا کولډ ډرنکس او دوی ته یخې اوبه فراهم کول زموږ په نالج کې چې دا تاسو خپلې ذاتي پیسې خرچه کوئ الحمدلله بس د دې باندې دونه زیات خرچه نه راځي یو خو اوبه دي چې هغه د قدرت اوبه دي د دې سوات اوبو د کولډ ډرنکس نه ډېرې زیاتې خلک خوښوي نو زیات خلک چې دي نو هغه صرف ساده اوبه څښي بعضې اوقات داسې د لرې ځای میلمه یا به دغه کې نو دا هېڅ خبره زموږ لپاره نه لري که مثلا له ساته بوتلې مطلب د کولډ ډرنکس هغه موږ د نو څه خاص خبره نه ده خپل جب وایي چې د سوات ته چې کوم ټورسټ راځي نو زموږ اطلاعات مطابق چې دي داسې منشیات پکې هم برآمد شوي دي شراب یا چرس کنه دغه اطلاعات نه دي راغلي انشاءالله زه د دعوه سره وایم چې زموږ خو چیک پوسټونه نور هم شته خو لنډکي چیک پوسټ چې دی دې باندې زه خپله هم دې واچ کوم او زه اوس زما زیات وخت دلته یم نو الحمدلله زموږ چې انچارج ډېر تکړه دی د دې ټیمه پورې کم سے کم موږ 15-20 تا وړې پرچې به کړي او روان دي ډېر یو ګاډی یو موټرسایکل موږ نه داسې نشي دی خو هغه دا هم نه ده چې دا دونه ګاډي دا دونه خلک راځي نو الحمدلله چې دا په زرونو په تعداد کې دي خو یو کس تاسو دا کمپلینټ نشي کولی چې زما سره دلته څه بد اخلاقي وشوه یا رویه ښه نه وه د پولیس ښه په ښایسته زبان سره او د دې خپله یو تجربه د هغه خیرن سړی پکې پېژني چې دا سړی الحمدلله رنګ جهار منج زموږ سره ډي اس پي سرکل موجود دی د سره به نورې خبرې هم کوو د لانډاکي چیک پوسټ دا وخت تاسو ته صورتحال ښیو چې د پولیس ځوانان د اختر لا اولنۍ ورځ د عوامو دپاره مناوهي دلته کې چې د عوامو سره موجود دي ولې چې د سوات لا اولنۍ چیک پوسټ لانډاکې په دې زیات تر د امن و امان د ټینګ ساتلو چې دی هم کردار ادا کولی او دغه رنګې د منشیاتو روکتام چې سوات ته انټر نشي او زموږ نوی نسل په دغه لاره کې تاسو ته د څو میلمانو سره هم خبرې کوو راځئ چې واورو अच्छा ये बताएं कि आप सवात आए चतराल के हैं तो केपी पुलिस का ये किरदार आपको कैसे लगा
बिल्कुल अच्छा लगा जी, बहुत अच्छा लगा हमें। अच्छा, बहुत अच्छा लगा हमें। ईद के दिन उनकी छुट्टियां मनसूख हुई आपके लोगों की हिफाजत के लिए, तो क्या महसूस कर? बहुत अच्छा निज़ाम है, चित्राल तक गए, कोई मसला नहीं है, हम रात को सफ़र किए, बिल्कुल कोई मसला नहीं है, बिल्कुल। تاسو چې کله اوس د سوات ته انټر کېږئ چکر لرالی دا لنډاکۍ لاولنی چیک پوسټ دی د اختر دا ورځې ستاسو سره پولیس مناوهي کولډ ډرینکس درکوي تاسو دې ته په کم نظر ګورئ؟ जी موږ په ښه نظر ګورو جی. په ښه نظر ګورئ. تاسو چېرته دا اورېدلي وو چې پولیس په خلکو جوس کي او بس کي دا چېرته اورېدلي وو که اولني ځل په کیپي کې داسې اورئ؟ यार जी पहिला ځل نه ها جی. نو څه محسوس کوئ لکه د پولیسو طرفه دومره یخې اوبه کولډ ډرینکس او د هغوی دونه استقبال دې ته په کم نظر ګورئ؟ यार जी په ښه نظر ورته ګورو. ها جی خپل ګوریانو په نظر. ها جی. تاسو د خیبر پښتونخوا د پولیسو متعلق څه اورېدلي دي؟ مونږ مخکې خبرې ښې وردلې، اوس نورم کردار دي ښه شوی دی او عوام هم دا په کار دي تعاون کوي. अपने सफों जज्बा है ईमान पैदा कर काम के अंजाम से तू डर अपने सफों دونیر سے تروان جی پیر بابا لے جاؤ زیارت کو بالکل جاؤ پیر بابا زیارت. عید کے دنوں آپ کے فلاح و بہبود کے لیے یہاں کڑے ہیں، جوس بھی پلا رہے ہیں، تو کس نظر سے دیکھ رہے ہیں آپ؟ ماشاء اللہ اچھی نظر سے دیکھ رہے ہیں، اچھی بات ہے. انچارج کلیم جان خان موجود دی. کلیم جان خان یو طرف ته په منشیاتو کې چې د انقلابي اقداماتو چت کړي، بل طرف ته د اختر لا اولنۍ ورځ د عوامو د ګایډ کېدو دپاره هغوی ته یخې اوبه جوس فراهم کېدو دپاره څه محسوس کوئ د خپلو بچو نه لرې؟ زمونږ الحمدلله د افسرانو حکم دی دا موږ ته او د هغو په هدایاتو مطابق دا منشیات مو خلاف چې کوم مهم چلیږي دا زمونږ د ډي جي صاحب ډي پي او صاحب د ډي اس پي صاحب په هدایاتو باندې زمونږ دا نفرت ډېر په ایماندارۍ او په دغه سره کوشش کوي. زمونږ څه سورس نشته، په خپله ډیوټۍ او په خپله محنت باندې دا هر څه برابرګي مونږ کوو. د دې نه علاوه د اختر دپاره هم موږ د خصوصي هدایت شوي دي د مېلمنو سره ښه اخلاقو باندې میلاویږئ، د هغو نه تپوس کوئ، د هغو چې څه مسلې حل کوئ، ماشومانو ته اوبه ورکوئ، دغه ته اوبه ورکوئ، د هغو په هدایتو مطابق موږ دا کوو. الحمدلله هر سړی ښه خوشحاله دی. څونه منشیات او شراب او افیم او اسلحه دې ترلاسه کړه؟ زما خو شپږ میاشتې پیریډ وشو، انشاءالله چې ما به شپږ اووه دړی د منه پورې شخص نیولي سر د دې نه داسې منه پورې بالکل مختلف دغه که نه جي کاروایانو کې په غټو په کشو مقدمې وکړې، په غټو کې هم تقریبا د شپږ اووه دړی نیولي دي. د ښځې به هم داسې جان خان دره تاسو دونه تجربه څنګه لرئ چې د ګاډو د سټپنو نه یا اطلاع تاسو ته څنګه دونه تجربه تاسو لرئ؟ بس دا خدای پاک دا تجربه هر چاله ورکړي پولیس ته او د پولیسو دا کاري چې هغه پرې وځای پاتې شي نو هغه له خدای پاک پوهه ورکړي، هغه بیا روغ او رضو سړی پیژني. کلیم جان خان ما دا اورېدلي چې د مانځه کې تاسو اکثر سوال کوئ چې الله تعالی چرس را باندې ونیسي او पुलिस फोर्स की अजमत को दो सलाम. دا وو پردې ساتي الله پاک زموږ هسې پردې ساتي جي هسې پردې ساتي. دا راته ووایه چې نن ستاسو سره ډي اس پي سرکل او د میډیا ټیم هم اختر دلته مناوهی، څه محسوس کوئ په دې حوالې او ذهن له سره؟ یاره نو موږ ډېر زیات خوشحاله زموږ ډي اس پي صاحب ډېر ایماندار سړی دی. کله چې ما د چارج اخیستی هغه زه دلته راوستی یم دا لنډکۍ انشاءالله موږ د هر قسمه جرایمو نه د رشوت نه د دغه نه بالکل د هغو په هدایتو او د هغو په کوششونو سره دا نن سبا داسې چې یو پاک ماحول دی، هېڅ قسمه د پیسې دغه پکې نشته، نه سپایي اخیستی شي، نه څوک ورکولی شي چاله، او چې څوک یې دخي هغه موږ بندوو په هغه خلاف پرچه ورکوو. کلیم جان خان اکثر د شک په بنیاد باندې یا د میډیا ګاډی راځي یا داسې څوک بااسره سړی راځي یا سیاسي څوک کسي هغه تاسو سیټ ته کوي نو هغه داسې ګیلې معنی کوي نو بیا یې څنګه ډیل کوئ؟ نه سر د هغو سره موږ له اول دغه وکړو تعارف وکړو تاسو څوک یې د کوم ځای نه راغلی ښه په ښکلې لهجه په ښکلې زبان باندې هغه موږ وګورو چې کو چې میډیا والا موږ پرېږدو، سرکاري ملازمین یې افسران یې مېنېګان یې ورته ورته موږ سلام وکړو سر دې ګوجي
درنگ جهان منظم سره انچارج لانڈا کے چیک پوسٹ کلیم جان خان موجود ہو जो कस भी है तैयार सिसाब वाला ये जुल्म के आगे बने ये चाक है जो बंद भी जो कस भी है तैयार सिसाब خیبر پختونخوا پولیسو مثالی اقداماتو سره سره د سوات پولیسو هم د امن او امان د پاره کوټلي ګامونه پورته کړي دي که یو طرف ته په امن او امان ټینګ نظر ساتل دي بل طرف ته په منشیاتو کې کمې هم راوستل دي دغه رنګې د لنډاکي چیک پوسټ د اختر په ورځ باندې د سرکل ډي اس پي سید زمان شاه او د هغوی نه پرې د عوامو د ګایډ کېدو دپاره او دلته چې کوم ټورسټ راځي د هغوی ته د جوسو د یخ اوبو اهتمام هم کړی دی او دغه رنګې دلته کې په چیک پوسټ باندې د منشیاتو چیکن چې دی هغې له هم زور ورکړی دی ولې چې په سوات کې د منشیاتو د داخلېدو له اولنی چیک پوسټ لانډاکی دی که د دې نه منشیات پاس شي نو د سوات هغه خلکو ته رسي کوم چې زمونږ سټوډنټان دي یا ینګ کول دی د هغوی دپاره د نقصان سبب جوړیږي د کیمرامین حضرت حسین سره سهیل باچا لانډاکی چیک پوسټ سوات जुमान भी ये गुल भी है गुलजार भी ये पासवान भी ये कौम की पहचान है ये तर्जुमान भी हर दौर में पुलिस की जुर्रत को दो सलाम मयूर पुलिस फोर्स की अजमत को दो सलाम आंधी हो या तूफान हो इन्हें कोई गम नहीं इन्हें कोई गम का किसी में इतना दम